خبرې دي څو بابونه دي څو حصې دي هغه به راوړو پنځم به د صورت د مشکلاتو الفاظ تشریح په اسانه طریقه سره د هغې د معنی پنځه خبرې به هر صورت کې کیږي اگر چې مشران صورت فاتحه کې څلور خبرې کوي د آینه څه یا ربط کټ کوي سورة الفاتحه دا مکی سورت دی او دا خبر یاد ساتیا چې مکی سورتونو کې څلور مسائل ذکر کیږي آیت اصول مقدمه وی ایمان بالله ایمان بالآخرت ایمان بالرسل ایمان بالقرآن دا څلور مسئلې دا مکی سورتونو کې دی اکثریه کله ټول صورت کې دا یو مسله راشي لکه سورت اخلاص کې صرف توحید دی دارنگی سورت زلزال کے باعث قیامت دے علم نشرح کی صداقت در رسول لے داد مکیہ سورتونو مسائل لی مدنی سورتونو کیا باقی څلور مسائلی چتا سما اصول کی ویلیو آکی جہاد انفاق تنظیم او ادب دا څلور اکثره مدنی سورتونو کی بیا به انشاءاللہ راشی علامہ سیوطی رحمہ اللہ اتقان کی او فرق بلم ذکر کړي دی مکی سورتونو کې اکثر خطاب په یا ایها الناس سره او مدنی سورتونو کې خطاب اکثر په یا ایها الذین آمنوا سره دا بل فرق علامہ سیوطی راوړي بیا کله چې صورت یو ځای ته ورسي هلته د رکوع نشانی په دې باندې به قاریانو رکوع کوله چې کله به تراویحات کول نو چې کله په دې رکوع باندې رکوع ساره شي او شل رکعاته تراویح شي نو په ون ناس باندې ختمیږي چې په دې رکوعګانو کوم چې قرآن کریم کې دي په دې باندې رکوع وي او شل رکعاته تراویحات شي نو په ون ناس باندې دا ختمیږي بیا د قرآن کریم په دې سیړ باندې منزل لیکلی منزل دا منزل په دې باندې بم قاریان خپل قرات معلومولو نایت منزلی ولیکلی و منازل چې کله دا و منزلونه شي نو په 13 شپو کې دا قرآن ختمیږي چې یو منزل وي
او منازل جوړ کړي نو په والناس باندې به ختم شي. د دې نورو ټکو د وضاحت دپاره چې تاسو کتاب ګورئ نو علوم القرآن دا ټول بحث کتاب کې ذکر شوی دی. کې تاسو کتلی شئ د قرآن کریم چې دا څنګه را جمع شوی دی او چا را جمع کړی دی، نو د طلباو دپاره ډېر مفید دی. خامخا کتاب څه کې مطالعه کړي. سورة فاتحه دا په قرآن کریم کې داسې صورت دی چې دی کې خپل نوم نشته. نور صورتونه چې کله د د نوم تذکره کوي نو هغې کې نوم راغلی وي. لکه صورت ال عمران دی نو په هغې کې د عمران علیه السلام واقعه ده. دارنګې کو صورت نساء ده نو د نساء لپس پکې راغلی. کو مائده ده نو مائده پکې راغلی ده. دارنګې کو نور سور دی لیکن درې صورتونه قرآن کریم کې داسې دي کې خپل نوم نشته. یو پکې صورت فاتحه ده، یو صورت الانبیاء دی، او دریمه صورت اخلاص. دې درې صورتونو کې خپل نومونه نه دي ذکر شوي. دا د دې امتیاز دی. سورت فاتحه دا د سورت مدثر نه وروسته راغلی ده او د سورت لهب نه مخکې راغلی ده. مکی سورت دی نو هغه څلور مسائل پکې ذکر دي کوم چې ته ویل مخکې: ایمان بالله، ایمان بالرسول، ایمان بالقرآن، ایمان بالآخرہ. رابط معنوي بیدائی ځینې علما د رابط په ځای باندې یا فضائل ذکر کوي. دا فضائل تذکره به مو کو، لیکن د لطیفې په طور باندې د دې رابط واوره. وی نزول کې ته مخکې صورت نشتا، په مصحف کې ته مخکې صورت نشتا خو په نزول کې ته شتا. نزول کې ته مخکې صورت څه دی؟ سورت علق ته مخکې راغلی او کنه اقرأ بسم ربک الذی خلق. دا صورت مخکې راغلی نو هلته قرآن کریم لوستلو له ترغیب ورکړی. په سورت علق کې د قرآن لوستلو له ترغیب و چې قرآن کریم وایا او زده کړه. سورت قلم کې ویا چې کله قرآن پیغمبر شروع کړي نو خلک به وایي دا لیونی دی، الزام به د باندې لګیا. الله هغې کې جواب وکړو وما انت بنعمت ربک بمجنون. سورت قلم کې ویا پیغمبر آتا در رب په نعمت باندې لیونی نی. نو دا خلق برا پاچی اعتراضات بکی د کار بدی وباسی او دای په زمانه کې د باطل پرستو کار. کله علما په فضل مسائل کې اخته کی
او کله عامت الناس فضل مسلو کې اخته کی او کله طلباء په فضل مسائلو کې اخته کی. امام مالک رحم الله لیکلی دی چې کله په دې مسائلو کې سړی اخته شي نو د دنه الله د علم نورانیت والی دله بیا الله علم نه ورکوي او د دنه خیر نه خورېږي. نو تا هم کله کله خلک مسایلو کې ګوره اخته کوي. نو الله دی به دی د قرآن د کار او باسي کله به وی ودو لو تدهنو فیدهنون. دا خلق بغواړي یا چې پیغمبرات ته نرم شي نو دی به هم نرم شي. لکه دی رال که نه وی کله کله اوس زمونږ هم شوي بارات لویل راځه ای زمونږ درګاه لم راځه د لات او د منات او د عزا. نو الله سورة مزمل لاولیگو آلتو یا ایوها المزمل ای بوجا اوچتون کیا قوم اللیل فاسق دشپی زان لا جماعت و افراد تیار کا. آخو دی دکار او باسیه او تا توائی چیر دا مکوا. لیکن اللہ یا ایو المزمل اے بوجو چتا ان کیا دیر درنا مسلط تاوالا شولا. مسله د سنا د توحید دا د توحید مسله ده. پاتېږه قوم اللیلا د شپې پاتېږه جماعت افراد ځان تیار کا. نو چې کله جماعت تیار شي او برابر شي نو بیا ویا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے د شرکا د بدعاتو ختمون کیا اے د رسوماتو ختمون کیا. فاسقا فانذر دا خلق ویروا دا اللہ نار د دغه ایرولا په وخت کې وتا کومه مسله بیانې نه الله وربک فکبر. دی خلقو تا دا اللہ الویواله او دا اللہ صفات بیان کا. نو اوس ته تکبیر حکم وتو فکبر کی اشاره دا دا اللہ الویواله د توحید مسئله. اوس تا توحید بڅنګه بیانې نو الحمدلله ټول صفاتنا د الوهیت خاص الله لردی. په دې مسله باندې فویک دا څوا دا طریقه دې ته ویل کېږي ربط یا معنوي دې ته زمونږ استادان وایي ربط معنوي. د ربط په ځای باندې تاسو سماوي ویله زمانگا مشایخ د دې فضائل ذکر کئی. حدیث کی راضی دا ډېر لوی صورت دی ګوره او بیا د هغې د نومونو نه معلومیږي. ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن. زما دیا قسم یا فاغذات بانی د چا په قبضه کې چې زما روح دی
نه دی نازل شوی یا په تورات او په انجیل او په زبور او په قرآن کې په شانته د مثله د دې صورت. ولې څوک به څه نه وایي؟ قرآن کې هم د صورت نه دی نازل شوی. وَإِنَّهَا لَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي التي آتاني الله. دا غوا مکرر سورتونه دي چې الله مال را کړي دي. الله مال را کړي دي او سورتونه دي مکرر. صحیح بخاری کې دا روایت دی. امام قرطبی رحمه الله لیکلی چې د قرآن کریمه د هر صورت فضائلو کې روایت شته، لیکن د هغې په روایتونو باندې څه کلام شته په سند. او صورت فاتحې فضایلو کې چې کومه احادیث راغلي دا صحیحه دي، دا په سند او دارنګې د هغې په حدیثو باندې څه کلام نشته دی. بل حدیث کې راځي عبدالله بن عباس وی زاد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسومه وی سمعنا قیزنا من فوقی دبرنم یو آواز واوریدلو فرفع راسه نو رسول الله سر پورته کړلو. چې کله آواز یې واورېدلو نو سر یې پورته کړو. فقال وی ویلا هذا باب من السماء فتح اليوم. ویل دا دروازه دا د اسمانه نن کولاو کړې شوه. لم یفتح قط الا اليوم. نه دا کولاو شوې دا دروازه مگر نن ورځ کولاو شوه. صرف نن ورځ کولاو شو دا دروازه. فنزل منه ملک او د دین را کوز شو یو ملکه د ملائکونه. فقال ویلا هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم. داغه ملک دی د ملائکونه چې دا نه دی را کوز شوی ځمکې ته مگر نن را کوز. فسلم فرسول الله سلام کو وقال ویلا ابشر بنورین اوتیتهما لم یؤتهما نبی قبلک. زیر والا په دوو ډیو او په دوو رڼاګانو باندې تاله درکړې شوه چې چاله دا نه دي ورکړې شوي. یو پیغمبر لم دا نه دي ورکړې شوي. آڅو فاتحة الكتاب و خواتیم سورة البقره. یو سورت فاتحه او د بقره اخری آیاتونه چې دا د دې نبی نه مخکې چاله نه دي ورکړی شوي. ابي هريره فرمای رضی الله تعالی عنہ وی من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. سوکا چې مونځ کوي آپ کی صورت فاتحه ونه وایه نو د دا مونځه دا نیمګړی دی، غیر و تمام پورا نه دی. ابي هريره ته چا ویلا انا نكون وراء الامام. وی چې منګه د امام پس شاته ولاړو نو بیا به وایو النا بیا به نوای اقرا بها فی نفسک. بیا زړه کې دا غي فکر کاوه. امام چې څوي کنه دا غي زړه کې سوچ کاوه. او یا څه چې امام کلا سری مونږ کیا نو بیا په زړه کې دا غي فکر کاوه، تلفظ مکاوه. ولته قرآن کې حکم شوی دی چې وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. الته دوه لفظ دي کنه، یو د جهري مونږ دپاره دی، یو د سري. جهري مونځ کله وي نو فاستمعوا ویلې، چې سري وي نو الله وایي وانصتوا. بیا به هغه مقام کې وضاحت وکړو.
او بیا ابي هريره رضی الله تعالی عنہ او فرمایل چې ما د رسول الله نه اوریدلی دي چې الله فرمای قسمت الصلاة بیني و بین عبدي ما تقسیم کړی دی دا مونځ په مابین د خپل ځان او د بنده کې نصفین په نیمه بنده چې څه غواړي هغه وله ورکو فاذا قال العبد کله چې بنده وی الحمد لله رب العالمین چې کله الحمد لله رب العالمین وی نو الله فرمای حمدنی عبدی زما بنده زما صفتونه وکړله او چې کله وی الرحمن الرحیم نو الله وی اثنا علی عبدی زما تعریف کو زما بنده چې کله وی مالک یوم الدین نو الله مجدنی عبدی زما بزرگی بیان کړله زما بنده او بل روایت کې راځي چې فوض الی عبدی او چې کله ویا ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله هذا بیني و بین عبدی دا دو الفاظ زما او د بنده په منځ کې نیم دي ولی عبدی ما سالا بنده چې څه غواړي الله وی هغه وله ورکومه چې کله وی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله وی هذا لعبدي ولعبدي ما سأل دا د بنده د فاره دی او بنده چې څه غواړي دا د هغه د فاره دی او دا حدیث مسلم راوړی دی صحیح حدیث دی د ابي هريره رضی الله تعالی عنہ نه نقل دا ډېر عظیم صورت دی لوی صورت دی ګوره دیو جنا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دارمی کې روایت دی او بهقی کې وی فاتحة الكتاب شفاء من كل داء سورة فاتحه وی دا شفا دا د هر مرض د فاره فاتحة الكتاب شفاء من كل داء دا وی شفا دا د هر مرض شفا دا سورة فاتحه تقریبا علماء د دې سورت دویش نمونه ذکر کړي دي دویش او دا دویش نمونه دا دلالت کوي د دې سورت په شرافت باندې ځکه وایي هر سورته چې هغه نمونه د هغې زیات وي دا دلالت کوي د هغې په شرافت باندې وګوره نمونه د دې سورتونو دا په نقل باندې بنا دي ګوره په عقل نه دي دا نه ده چې دا چا جوړ کړي دي چې دا به وله چا ایښي یا نه دا منقول دي د رسول الله نه صلی الله علیه وسلم نه دا سورتونو نمونه ګوره نقل شوي دي یو نما د دې الفاتحه سورت فاتحه ورته ولې وایي فاتحه ورته وایي ځکه وایي د دې دوه وجې ذکر کوي یو وجه دا ده چې په دې باندې افتتاح د قرآن شوې ده ځکه ورته فاتحه وایي فاتحه دا معنی ده کولاول نو قرآن چې کولاو کې اول صورت کم دی فاتحه نو دیتا فاتحة القرآن وی نیو نمیا فاتحه دا فاتحه دویم وجه د دې سورت
چې په دې باندې افتتاح د صلات کیږي د صلات افتتاح فدا چې ته مونږ شروع کې کنه نو الحمد نه به شروع کې او کوته اعتراض کیا چې یاره سبحانك اللهم نه دس نو سبحانك اللهم مستحب دس دا فرض واجب نه ده مستحب عمل دی نیو دی ته وایي فاتحة الصلاة دریم وجه بعض علما دا وی په دې باندې افتتاح د علومو ده د تمام علمونو افتتاح د څه نه ده د سورة فاتحې نه ده دویم نوما د دې سورة ام القرآن او الکتاب دې ته څه وایي ام الکتاب ورته وایي ام الکتاب یا د دې وجوهات ذکر کوي آی رسو د هغې تفصیل ډېر دی یو وجه دا ده ګوره ام الکتاب ته ولې وایي ام القرآن دا د ټول قرآن خلاصه ده أن الفاتحة أم القرآن وخلاصته سورة يا فاتحة دا قرآن نورا أو دا قرآن خلاصة آج سرنگی دا بورا دا قرآن خلاصة سرنگا دا یو قولا دا امام بیزاوی تفسیر بیزاوی کی ذکر کرے علوم آٹول سودیات سلور وی سلور قسمہ علوم بیاسر یو تویا علم الاصول یو تویا علم العبادت یو تویا علم السلوک
بسم الله الرحمن الرحیم اشاره ده علم د صفات د